سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فمنه المفعول المطلق وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه. پرون موږ د منصوب تعریف کړو. وصف من هنا تفصیل د منصوباتو مصنف علی رحمت شروع کوي. یو قسم د منصوب به بیانوي، بیا به د هغې تعریف کوي او د هغې احکامات به ذکر کوي. نو فمنه المفعول المطلق، بعضې د جنس د منصوباتو نه المفعول المطلق مفعول مطلق دی. مفعول مطلق وهو اسم ما، دا نوم د هر هغه حدث دی فاعله فاعل فعل مذکور چې د فعل مذکور فاعل کړی وي بمعناه، او دقه فعل مذکور په معنا یعنی مشتمل وي په معنا د مفعول مطلق، په معنا د دغه حدث، لکه څنګه چې کل مشتمل وي په جز باندې. دا د دې ترجمه شوه. وصف منه تفصیل. فمنه کې د فا دا د تفسیر د پاره ده، فا تفصیلیه ده، فا تفسیریه ده. من کې دا من تبعیضیه ده، او دا هو ضمیر چې ده د دې په مرجع کې دوه احتمال دي. یا خو دا هو ضمیر راجع ده محدود ته، نو ترجمه به داسې شي چې بعضې د جنس د منصوباتو نه المفعول المطلق مفعول مطلق ده. یا دا هو ضمیر راجع ده ما ته، ما موصوله ده اشتمل على علم المفعولیت، دا سله ده موصول سره د سلې نه دا پشان د جزوي، نو دا هو ضمیر راجع شو مشتمل على علم المفعولیت ته. ترجمه دا شوه چې بعضې د جنس د مشتمل على علم المفعولیت نه مفعول مطلق دی. دا خبره د لیاد ساتلو قابله ده چې دا مفعول په منصوباتو کې مفاعل خمسه اصل دي، او بیا په دې مفاعل خمسو کې مفعول مطلق اصل دی، ځکه چې د مفعول مطلق باندې د مفعول اطلاق په غیر د قید نه کیږي، او په باقي مفاعل اربعو باندې د مفعول اطلاق سره د قید نه کیږي. د هغوی سره قیودات وي او د مفعول مطلق سره قید مید نه وي. مفعول مطلق ته مطلق هم د دې وجې نه وایي چې مطلق صيغه د اسم مفعول آزاد کرده شده، آزاد کړی شوی، او مفعول مطلق هم د قیودو نه آزاد کړی شوی وي، د قیوداتو نه آزاد کړی شوی وي. نو وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذکور بمعناه سره مصنف علیه الرحمت تعریف د مفعول مطلق کوي. دا هو ضمیر راجع دی مفعول مطلق ته. وهو دا مفعول مطلق اسم ما، د ما عبارت د حدث نه دی، نوم د هر هغه حدث دی فعله فاعل فعل مذکور چې کړی وي فاعل د فعل مذکور. اوس په ستا ذهن ته یو سوال راځي چې تا ووایې مفعول مطلق نوم د هر هغه حدث دی چې کړی وي فاعل د فعل مذکور، نو ما ته موتن مفعول مطلق دی او فاعل د فعل مذکور نه دی کړی. نو جواب به ته وکړې چې دلته د کولو مطلب دا دی چې دا فعل یعنی د مفعول مطلق په دې فاعل پورې قایم وي. اوس که ستا ذهن ته بل سوال راشي چې ما ضربت ضربا، تا ووایې چې د کولو مطلب دا دی چې دا مفعول مطلق په دې فعل پورې، د حدث په دې فعل پورې، یعنی دا مفعول مطلق په دغه فعل پورې قایم وي. نو ما ضربت ضربا کې دا ضربا مفعول مطلق دی، او دا خو قایم نه دی بلکې دا خو نفي شوی دی. جواب دا دی چې د قیام مطلب دا دی چې د دغه مفعول مطلق د فاعل ته نسبت صحیح وي. بیا برابر خبره ده که ایجابا وي او که سلبا وي. نو مفعول مطلق اسم ما نوم د هر هغه حدث دی چې فعله فاعل فعل مذکور چې فاعل د فعل مذکور کړی وي. نو دلته فعل راغلی دی، فعل عام دی، خوا که حقیقتا وي لکه ضربت ضربا کې دا ضربا مفعول مطلق دی، او دا ضربت حقیقتا فعل دی. او که شبه فعل وي، حقیقتا فعل نه وي بلکې شبه فعل وي، لکه زید ضارب ضربا، ضربا دا مفعول مطلق دی، ضارب دا خو دا حقیقتا فعل نه دی بلکې شبه فعل دی.
نو دی وایي چې وهو اسم ما فعله فاعل فعل، دا نوم د هر هغه حدث دی چې کړی وي فاعل د فعل مذکور. نو اوس دا مذکور برابره خبره ده که لفظا ذکر وي، لکه ضربت ضربا. ضربا دا مفعول مطلق دی او دا ضربت فعل د فاعل دی او دا مذکور دی لفظا. او که لفظا ذکر نه وي تقدیرا وي، لکه فضرب الرقاب، دا اصل کې دی فضربو ضرب الرقاب بمعناه، او دا فعل په معنا د مفعول مطلق باندې وي، یعنی دواړه هم معنا وي. دا یعنی مفعول مطلق او دا فعل مذکور دواړه هم معنا وي. مزید به مخکې خبره راشي چې هم معنا کېدل د مفعول مطلق دپاره دا ضروري دي. هم ماده کېدل، هم باب کېدل دا ضروري نه دي، خو هم معنا کېدل دا د مفعول مطلق دپاره شرط دی. که چېرته دا هم معنا نه وي نو هغې ته به مفعول مطلق نه ویلی کي. بیا یو دی هم معنا کېدل چې د دواړو مفعول مطلق او فعل مذکور هم معنا وي، معنی یوه وي. دویم چې هم ماده وي، یعنی دا خو ضروري ده چې هم معنا وي. بعضې وخت کې به د هم معنا سره دا به هم باب هم وي او هم ماده به هم وي، لکه ضربت ضربن. اوس دا ضربن دا فعل مذکور او د مفعول مطلق دا خو هم معنا دي، دا خو شرط دی، لیکن دا هم باب هم دي او هم ماده هم دي. او کله کله به دا مفعول مطلق او دا فعل مذکور دا به د هم معنا سره هم ماده وي خو هم باب به نه وي، لکه انبت الله نباتا. دا نباتا دا دواړه فعل مذکور انبت او نباتا دا هم معنا دي او هم ماده هم دي، خو لیکن هم باب نه دي. یو انبتا مزید دی او یو مجرد نه دی. او کله ناکله به دا هم معنا وي خو لیکن هم باب به نه به هم باب وي او نه به هم ماده وي، لکه قعدت جلوسا. نو قعدت جلوسا مفعول مطلق او فعل مذکور هم معنا دي، خو لیکن هم باب او هم ماده نه دي. نو دا و د مفعول مطلق تعریف چې مفعول مطلق مصنف علیه رحمت تاسو ته بیان کو چې بعضې د جنس د منصوباتونه یا بعضې د جنس د مشتمله علی علم المفعولیت نه المفعول المطلق مفعول مطلق دی. مفعول مطلق دا نوم د هر هغه حدث دی چې کړی وي دې لره فاعل د فعل مذکور بمعناه، او دقه فعل مذکور مشتمل وي په معنا د مفعول مطلق. که ضربت ضربن کې دا ضربن مفعول مطلق دی او دې لره د دې فعل مذکور فاعل کړی دی، او دا ضربن دا مفعول مطلق دا ضربت په معنا دا مشتمل دی په معنا د ضربن مفعول مطلق باندې.